زمونږ مظاهره وه، زمونږ احتجاج او ټیګران ناغلي او د عمران خان سپایان ناغلي، د عمران خان کلاړیان ناغلي او دوی د ټینګ نه و چې خامخا موږ نشاط چوک ته ننوځو او موږ د دې کم غداران خلک چې دي دا کم چې زموږ د ملک باندې څوک سنسیر نه دي، زموږ ایم این اګان چې کم تلي د عمران خان د سپونو نه، ځکه چې عمران خان په بیډ باندې اوټ اغستی دی، نو دا هغه سړی هر کس چې د خپل مشر سره بې وفایي کوي، د خپل کور سره بې وفایي کوي، د خپل امیر سره بې وفایي کوي، ظاهره خبره ده هغه غداران خو سترګې او بل ځای کې سترګې نه وي چې اوس زه خپل پلار سره، زه خپل ورور سره، زه خپل خاندان سره غداري کوم او دوکو سره کوم، نو زه څه شوم؟ ما له بل نوم کښېنی، ما به خیال له دې نه بل نوم خو ما ته څه نه راځي، خو زه د خپل دوست سره بېماني کوم. او دا اوټ چې دی دا اوټ د عمران خان اوټ دی، دا د بیډ اوټ دی، دا د هغه امانت دی، د قوم امانت دی، او دا قوم چې دی دا ټول له دا اوټ عمران خان له بیډ له ورکړه چا، نو چې دی بیډ له ورکړی نو دا د عمران خان امانت شو، د قوم امانت شو، نو د قوم په امانت کې او د خان په امانت کې څوک خیانت کوي هغه زه نه یم، د دواړو جان سردار چې په امانتو کې څوک خیانت کوي هغه په منافقینو کې راځي، هغه منافق دی، د منافق علامه به دی چې د امانت کې به خیانت کوي. نو دا چې یو سړی و چې دا امانتو کې خیانت نه دی، ما دوه پېر الیکشن وګټو، نو ما په څه کې وګټو؟ ما به بیډ وګټو، چې په بیډ مو وګټو زه د عمران خان سره غداري کوم، عمران خان سره زه چې غداري زه ظاهره خبره ما منافقتوب کې راځم، زه به هم راځم، خو که زما زه پوهېږم چې عمران خان ټیک نه دی، ځان په کور کې غلی ول نه کېدم چې زما ته ودې نه میلاوېږي، زه به د عمران خان خلاف خبره کوم. موږ ته چې دا شته ودې ایم این اے ایم پی توپ میلاو شوی دا لږ عزت دی، دا لږ خدای پاک رحم په باندې کړی، نو موږ دا کارکونان د جنونیان زه دوی ته سلام پیش کوم چې نن دونه په جنون کې په جذبات کې راغلو. سبا به انشاءالله په بریکوټ کې زموږ په 10:30 بجې باندې هلته موږ راغونډېږو، هلته به احتجاج کوو او موږ به انشاءالله تعالی چې تر کومې پورې موږ ته خپل مشرانو نه ویل چې بس دی، نو موږ به کنټینیو انشاءالله احتجاج کوو. دا خو زه د خپل د پاکستان تحریک انصاف د ټایګرانو شکریا ادا کوم چې په دونه شارټ نوټس باندې دونه په ګڼ تعداد کې راغلي وو او ټولو هغه غلو او ډاکوانو ته وښوه چې پاکستان تحریک انصاف ټایګران د هر چا مقابله کولی شي، د امریکې هم کولی شي، کون هم کولی شي او د خپلو غدارانو هم کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شکریا ادا کوو، دا تاسو جنون وکړو، روژې ورځ ده او خلک په ماښام مازدیګر نه بعد وینا شوي د ماښام په زرګاو کسان ناغلي دي. دا اصل کې د امریکې او د عمران خان جنگ دی، اوس قوم یو طرف ته دی، ټولې پارټیانې زموږ سره الحمدلله په دې پیج باندې ولاړې دي، ځکه چې د الله په نس خبره کوو، ټوله دنیا وایي عالم اسلامي فوبیا چې دی دې سړي ختمه کړه. واحد مسلمانانو لیډر دی، د ټول مسلمانانو یو نیم عرب مسلمانانو نمایندګي کوي. موږ د ټولو خپل خویندو وروڼو هغو ته وایو د روژې میاشته دواګانې کوئ. موږ په یو صفا نیت راوتي یو، زموږ لیډر عظیم لیډر دی، د قوم په سر باندې هغه سودا نه کوي، واپس راغی میدان ته، میدان کې به جنګېږو چې څه کېږي انشاءالله تعالی. د دې نه بعد بل احتجاج پروګرام شته که نه؟ بالکل سبا ماسوتن زموږ په بریکوټ کې پروګرام دی د 10:30 بجې بریکوټ چوک انشاءالله، هلته ګراونډ کې چوک کې هلته سبا به انشاءالله هلته به تاسو وینئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم امیر دی او بس د پی ټی آی یو اتنا ورکر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ مشر یو اشاره کړې ده او اوس پې تماشه کوي او دا موږ دې ټولو غلو ته مخکې هم ښولې ده، اوس پې ورته وښیو او موږ ورته عاید اوس په 31 تاریخ ورته هم وښوه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 31 تاریخ موږ الیکشن وګټو او اوس بیا دوی ته موږ وایو که تاسو ډېر شوق نو تاسو راشئ چې بیا دوباره موږ الیکشن وکړو. زموږ د خان صاحب سره اوس هم ولاړ یو، بیا به ورسره هم ولاړ یو او خان صاحب د یوه اشاره کوي بیا دې تماشه کوي. انصاف سټوډنټ فیډریشن مخکې هم د دې مشرانو سره ولاړ دی، بیا به ورسره هم ولاړي او که څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس اسمبلیانې هم ماتې شوې، نو زر ته زره موږ وایو چې الیکشن دې وکړی شي، ځکه چې دا پاکستان دې غلو لوټلی دی، خوړلی دی، نو اوس چې موږ ته پاتې شي نو موږ به یې برابر کړو. دا یو داسې ملک و چې دا یو لکه زه به درته یو مثال درکړم چې دا یو داسې باغچه وه چې هغه هر څه دې خلکو خوړلي وو، نو په هغې باندې دا ګراني هم زموږ د دې وجې راله چې لکه دا باغ دې خلکو خوړلی دی او اوس زموږ هم خان صاحب ته بالکل یو ټالی او یوازې شی پاتې شوی دی، نو هغه چې پکې ورو ورو بوټي نالی هغه لویېږي، هغه به بیا فروټ خوراک به نیسي، نو هغه به مخکې خلکو ته دغه فارورډ کېږي. نو دغه شان دې غلو موږ ته دا پاکستان پرېښود او د دې وجې ګراني راغلي. اوس په انشاءالله پاکستان نور ترقیم کوي او مخکې هم عمران خان صاحب د ټولو خلکو سره په ډډه ولاړو او اوس په سره هم ولاړې، مخکې هم خلک خوښوي بیا به هم